نسی او اسې صرف آخر کې به دا خبره زه ضرور وړاندې کم. دا تیره جمعه باندې ما اشاره کړې وه اسې چې چا باره کې دا مشهوره شي یا مشهوره نشي او ته زړه کې ووایې او چا ته سباله د خپلو خبرو اظهار وکړي چې دا فلانکی چې دی سار کې چې وینم نو دا ما دپاره نه دی ښه. که داغه کس خبر شو اسې په زړه باندې بې څه تېرېږي. که دا خبره تا د څوک وکړي په زړه باندې لږې ګوتې کېږده او دا خبره تا باره کې مشهوره شوه د ستا د زړه د دړکن چې کم رفتار دی دا به کم حد ته رسېږي. هغې خلکو باره کې به ستا څه سوچ پیدا کېږي. ضرور یو سوچ خو به دا ضرور پیدا کېږي چې ښه چې ما ووینې ستا کار ودرېږي په ما باندې څه شی شوی دی. زه ولې ما متعلق د سپېروالي عقیده ساتې ټول اولنی خو به دا راځي زمړه یو ورځ به په ما باندې چرته پیښه وشي والله که درله یو کارم وکړم اولنی کار خو به همدا وي. او دا خیر ښېګړه معاشرې نه اوچتېدل دا د مصیبتونو له دعوت ورکول دي. او اسې اختتامي کلماتو کې به هغه بادشاه خبره ضرور وکړم. بادشاه له داسې یو دوه درې وزیران راغلل او په هره زمانه کې بعضې داسې وزیران وي چې هغه د فتنې نه ډک وي. خیر ته یې اراده نه وي ټول به شر کار کې اراده وي چې سر هم پکې لغړ وي. یو دوه درې وزیران راغلل ورته وایي چې بادشاه سلامت مونږ یو شکایت راوړی دی خو امید لرو چې په دې باندې به تاسو عمل کوئ. د تیر تقریر د تیرې جمعې او د دې جمعې د تقریر خلاصه په دې خبره کې ذکر دی په دې باندې ځان پوه کوئ او بیا به دعا کوو. وزیران ورته وایي چې دا خبره امید لرو چې ته به یې ومنې. باچا سلامت ورته وایي چې خبره کوئ د دومره اوږد تمهید او دومره لویې لویې خبرې خبره کوئ. اره جي یو کس دی په فلانکي ځای کې تک تور دی او په یو سترګه باندې ړوند دی. دا د ملک نه وشاړه. باچا ورته وایي چې ولې نیشنلټي خو زموږ سره ده د ملک نه ولې وشړو د کور د کلي د علاقې د وطن نه پرېږده د ملک نه ولې وشړو. او د وزیران ورته وایي چې باچا سلامت اصل کې دا ده چې دا په یو ځای باندې ټینګي کله یو ځای لځي کله بل ځای لځي او سحر کې چې دا ړوند او دا تورمخی څوک هم وویني هغه ورځ د هغې خلکو په تباهۍ باندې تېرېږي. باچا سلامت سوچ وکړو بادشاه چونکې پوه وي خو کله ناکله باچا وزیران تیر باسي دوکه یې کي. باچا سلامت وي چې اول خو مال لږ راولی چې زه یې لږ ووینم دا غرمه کې وله راوستو. سهار بادشاه سلامت ځکه نه راولو چې تا باندې څه چل ونه شي غرمه کې ورله راوستو چې ویې کتل سترګه باندې معذوره د رنګ نه تک تور. ورته وایي چې خلک تا باره کې دا وایي ته څه وایې. ورته وایي چې باچا سلامت چې دا خلک څه وایي دا د دوی ګمان دی. زه خو ځان کې داسې څه نه وینم چې د ما د وجې نه د خلکو ورځو په شپو کې خرابي او نقصانات راشي. خو باچا سلامت سوچ وکړو چې وزیرانو په دې باندې به زه خپله تجربه وکړم. بلکل په سحر کې مال راولی زه بیا خپله ورځ ګورم تجربې سره چې آیا واقعي داسې ده که نه. وشوه داسې چې سحر مختصرا سحر وخته بادشاه راویښ شو او ټول نه اول یې وله دا راوستو چې څنګه یې راوستو بس وایي چې بس لرې کوي لرې کو بار ناست دی کسانو نیولی چې چېرته ونه تښتي. چې باچا سلامت خپل سحر کې دربار له راتلو جامې مامې واچولې چې بوټان او پیزار یې اچول نو په هغې کې مار ناستو. باچا سلامت له یې ټک ورکړو چې ټک یې وله ورکړو نو باچا سلامت وایي چې واقعي د خلکو خبره رښتیا ده. ما دا ولیدو چېرته د ما کمره کې د ما په خاص شاهي کلا کې او بیا زما په بوټانو کې د مار د کم ځای نه رالو. خو دې نه هم دا پته لګي چې دا کس چې دی دا
سپیره مخی دی چې دا څوک هم ویني ورځې سپیره تېرېږي بادشاه کې دم دا جوړه شوه باچا سلامت وی چې جیل ته یې واچوئ څنګه چې جیل ته واچولو 15 شپږ ورځې بادشاه خو مړ نه شو خو علاج معالجه یې وکړه حکیمان ډاکټران رالل 15 شپږ ورځې بعد چې کله بادشاه سلامت ټیک ټاک شو نو اډر یې وکړو چې هغه کس راولی د جیل نه چې جیل نه یې راوستو وی چې بس ما اډر دا دی چې دا د ملک نه وشړئ ملک بدر یې کوي چې کله یې اراده وکړه ده ورته خپو باندې پرېوتو باچا سلامت چې زه د خپلو بچو نه زه د خپلو علاقې او خاندان نه لاړ شم بل وطن ته او بیا بل وطن هم نه بل یو ملک ته لاړ شم زما به څه حال وي ډېرې ژړا او فریاد یې وکړو په دې وزیرانو چمچګیرۍ چې چا کوله په دې کې یو عقلمند وزیر ناست و باچا سلامت ته وایي چې باچا سلامت دا بالکل ملک بدر کا فیصله ستا درست ده خو لیکن نظر ثانی وکړه په دې فیصله باندې چې هغه څنګه ډېره زیاته عقلمنده او د عقل نه ډکه خبره وکړه شاید چې دا خبره هم تاسو ځان سره ذهن کې یاد وساتئ باچا سلامت ته وایي چې دا ولې ملک بدر کې دې په دا سپیره دی چې څوک سحر کې دا چام لیدلی نقصان ورته میلاویږي ما په سحر کې اول ولیدو ما ته دا نقصان میلاو شو چې زه مار اوچی چلم چې باچا سلامت چې کله سحر کې دا تا سره میلاو شو نو سحر کې تا اول دی ولیدو او د سحر کې اول ته ولیدې نو چې تا ولیدو د ده په لیدو سره لړم اوچی چلې خو ته خو بیا د ده نه هم ډېر زیات سپېرئ دا خو چې څنګه ولیدې جیل ته لاړو او د هغه نه هم زیات سپېره خو بادشاه ته ځکه جوړېږې چې دا خو ته خو ټیک ټاک شوې دا د جیل نه رابار شو دا خو به ملک بدر شي بل علاقې وطن له به لاړ شي ته صرف مار اوچی چلو د ده په لیدو سره دا غریب خو تباه او برباد شو بچو نه خلاص شو د ښځې نه به خلاص شي وطن نه به لاړ شي غونډ ملک به پرېږدي بل ملک له به لاړ شي باچا سلامت خفه کېږه ما د ده نه غټ سپېره خو بیا ته یې باچا سلامت چې کله دا خبره واورېده دا فیصله یې وکړه چې واقعي د چا په مخ کې سپېرهتوب نشته د چا په مخ کې بدفالي نشته دی دا من جانب الله امور دي انسان سره چې څه واقعه کېږي انسان سره په ژوند کې تړلی شوي څه حادثات په ژوند کې راځي نه علاقه چرته سپېره شته نه زمانه چرته سپېره شته نه د چا مخ سپېره شته هر څه چې دي انسان د خپلو اعمالو باندې نظرانی وکړي نظرثاني دې وکړي شاید چې اعمالو کې داسې اعمال د انسان وي چې باعث د سپېرهتوب ګرځېدلي وي چې هغې ته ګناهونه ویلی شي رب ذوالجلال خالق کائنات د موږ ستاسو دینی څومره تعلیمات دي عمل کولو توفیق نصیب فرمایي او رب ذوالجلال د موږ ستاسو داسې شرکي نظریات بدعتي نظریات چې کم باندې د موږ ستاسو خاتمه خرابېږي د موږ ستاسو ایمان خرابېږي رب ذوالجلال د موږ ترې نه محفوظ وساتي او که د موږ اعمالو نظریاتو عقایدو کې څه داسې نحوستونو والا عقاید موجود وي رب العالمین د موږ ترې نه محفوظ کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين رب کریمه د خپل پاک دین علم عمل او تعلیم زموږ نصیب فرمای پاغه باندې عمل کولو توفیق زموږ نصیب فرمای رب کریمه ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي که څو بیماران دي رب کریمه صحت ولا ورکې که څوک بې کوره دي کورونه ولا ورکې که څوک بې اولاده دي صالح اولاد ولا ورکې د چا کورونه نه دي آباد رب کریمه په صالحه بیبیانو سره کورونه آباد کې د صالحه بیبیانو په صالحه خاوندانو باندې کورونه آباد کې رب کریم ډېرو مسلمانانو دعاګانو التجا کړې ده د چا کم قسم شرعي حاجات دي رب کریمه د ټولو نیک حاجات پورو فرمای زمونږ یو قریبي دوست عالم الدین حافظ ډېر دینی خدمات یو پرون وفات شو بیګای شپې جنازه و دعا ورته وکړه چې رب کریمه زمونږ استاسو څومره حقداران که روحاني حقداران دي که د وینو حقداران والدین دي که مونږ استادان او مشایخ دي رب کریمه
د ټولو بخنه نصیب فرمای، د ټولو درجات عالیه نصیب فرمای. رب کریم د قبر مراحل ورته آسان کې. رب کریم د دغه 2-3 ورځو ژوند پاتې دی، خدای پاکه مونږ د ستا په عبادت کې دغه ژوند د تېرېدو توفیق زموږ نصیب کې. تیر شوي ګناهونه زموږ معاف کې، راتلونکې زمانه کې هم د ګناهونو نه وساتې. رب کریم مونږ حاجتونه نیک پرو فرمای. رب کریم مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.